د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی صدقه د بدې او د تکلیفونو او یا دروازې بندوي. د بدې او د تکلیفونو څومره دروازې بندوي او یا دروازې د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې دا صدقه د بدې او د تکلیفونو دروازې بندوي. یوه ښځه وه، خاوند سره د ماسوتنې ناسته ده، ډوډۍ یې خوړه. په دې کې یو سړی راغی سوالګرې، هغه ډوډۍ د خپلې خولې مخې نه راواغېسته، هغه سوالګري له هغه ډوډۍ ورکړه. چې هغه له کله هغه ډوډۍ ورکړه، خاوند یې زمیندار او سالار زمینداری له. اوس هم په دې پنجاب کې دا چې کوم میرو علاقې ته نو دغلته دغه نی نو دا زنانه پرده پکار ده، خو خیر د خپل وطن هغه رسم او رواج درته ویم نو خاوند پسې پټي ته روټۍ یوسي. نو دې ښځې هم ډوډۍ راواغېسته، د غرمې ټیم او ماشوم بچی ورسره په غېږ دی. خاوند له هغه ډوډۍ روانه کړه، خاوند له هغه ډوډۍ پټي ته وړه. په لاره باندې یو ځای کې تېرېده نو چې لاړه، هغې ځای کې پیاز و، نو هغه بچی یو ډډې ته کېنو، پیاز یې روشکول چې یاره دا پیاز به خاوند له یوسم نه زه ډوډۍ سره به دا پیاز خوري. د رب ذوالجلال شان ته ګوره شرمخ راغی او په دې بچي باندې حمله وکړه. هغه بچی یې د دې ښځې نه وتښته. اوس ته سوچ وکړه د مور په مخ کې چې بچی د مور د غېږې بچی چې شرمخ په خولې کې ونیسي نو په دې مور به څه تېرېږي. د مرګ خو مختلفې طریقې دي، خو د دې نه د مور دپاره زیات غم بل نشته. بیا به مور وایي چې په خپل کټ پوزي کې وله راغلی وې، خو چې دا بچی مې د شرمخه په دې غاښونو کې د هډوکې او د هغه غوښه میده شوې نه وه. څومره تکلیف دی، د هغه په خېټې ته نه وېتلې. په دې ښځه باندې ډېر زیات سخت او تکلیف راغی. د رب ذوالجلال شان ته ګوره، هغه شرمخ را واپس شو او دې ښځې له بچی په خولې کې نیولې دی او واپس یې ورته په خولې کې کېښود. روغ رمټ بلکل بچی دومره هم نه دی زخمي. یو غیبي اواز ورته راغی، دا ستا هغه صدقه وه چې بېګا دې کومه صدقه ورکړې وه، د خپلې خولې هغه نوړی او ډوډۍ دې فقیر له ورکړه. رب ذوالجلال د شرمخ د خولې هغه نوړی تا ته را واپس کړه. او یا دروازې د تکلیفونو صدقه بندوي او که نه بندوي تپوس ته نه کوم، بندوي که نه بندوي، او یا دروازې بندوي رونو یو نه د شرمخ د خولې نه رب العالمین دا بچي وباسي او د دې ښځې هغې غېږ ته رب العالمین واپس هغه بچي راولي. نن سبا او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک سوی مصیبتونه په صدقې باندې سبقت نشي کول. ته چې صدقه ورکې که نه نو دا مصیبت چې راځي دا به ختمیږي. بعضې اولیاء الله دي صاحب د کشف، اگر چې بعضې خلک کشف او کرامت نه مني، هغوی وی موږ په دې خپلو سترګو لیدلی دي چې کله یو انسان د سر د پاسه د مصیبت را رواني وي داسې دپاره نه پرې را روان، نو چې دی دا صدقه ورکي وی دا صدقه الیه یصعد الکلم الطیب، نیک کلمات ټول الله له خیږي او دا نیکۍ بره خیږي. نو چې دی دا صدقه ورکي نو دا صدقه داسې بر رواني نه هغه مصیبت سره ټکرو شي، نه مصیبت اوچت کي. هغه مصیبت چې ستا د سر د پاسه را روان دی چې تا صدقه ورکړه، د دواړو جهانو سردار مبارک وي دا په صدقې سبقت نشي کولی، هغه مصیبت پې رب العالمین ختموي. نو که د ځان نه مصیبتونه ختموي، د ځان نه بیماری او تکلیفونه ختموي، رونو په صدقه باندې شروع کې صدقه ورکړي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر لوی انسان تیر شوی، ډېر لوی. زموږ باباجي وی زه په دارالعلوم دیوبند کې وی هغې ځای کې وی ما سبق وی، نو وی چې دی وفات شو وی زه لا نه ړمه، وی ما چې سبق رانه قضا کېږي. او وی زموږ نور ملګري لاړل، وی چې هغوی لاړل چې راله وی چې موږ په خپلو لیدل چې د دې ګوته د دې سکون رڼا خطه رڼا دومره کتابونه هغه لیکلي دي. نو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه منګړت واقعه مې راته ونه کړه. زما چې کوم نیکري مفتی شهزاده صاحب الله دې په قبر انوار راووری، د هغه خبره مې راته وکړه. د روژنې نو ډېر پاک انسان دا نن چې شیخ صاحب دی او یا زمونږ د کورنۍ نه الله دا دین خوري، دا د هغه دعاګانې دي چې هغه به وي چې الله زما کور پروردګاره دا د دین نه پروردګاره دا خالي مه که. نورونو هغه دغه د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سوی وی زمونږ په علاقه کې یو مالدار سړی ډېر مالدار، پخوا موټر یې کم ځای وي، نو د هغه موټرو نو دا رئیس او مالدار چې به کله بیمار شو، حکیم به ځان له کور ته طبیب او ډاکټر راوست.
نو هغه به ورته دوی ولیکله، نو خپل نوکر له به هغه کاغذ ورکړه، هغه چټۍ ورته به یې لاړ شه دوکان کې، دا دوکاندار ته وایي چې دا دوی د څو ده. نو هغه سړی به لاړ دوکاندار ته به وایي دا دویانې د څو دي؟ نو هغه به ورته وایي دا د دومره پیسو دویانې دي. نو دې نوکر ته یې دویانې به راوړې نه، واپس به ماله راشي. نو هغه نوکر به هغه چیټۍ راوړه، ورته یې دا دویانې د دومره پیسو دي. هغه پیسې به یې نوکر له ورکړې، وایي دا غریبانانو له صدقه که دویانې پرېږده. رب العالمین به هغه سړی هغه رئیس او مالدار جوړ که، دویانې به یې نه اخېستې. وایي بس څه له دویانې صدقې سره مصیبت ختمېږي که نه؟ بس د هغه په دې باندې یو خپل هغه تجربه کړې. امام بخاري رحمت الله علیه دا بخاري چې لیکلی دی، عبدالله ابن مبارک د امام صاحب په شاګردانو کې لوی محدث تیر شوی دی. هغه یادوي، وایي عبدالله ابن مبارک له یو سړی راغی او عبدالله ابن مبارک ته وی چې 7 کاله وشو چې زما دا زهم دی جوړېږي نه، نو زهم مې جوړېږي نه، وینه تیزي 7 کاله وشو. عبدالله ابن مبارک ورته وی چې په کوم ځای کې خلکو ته د اوبو اجت دی، د اوبو هغې ځای کې بس کیوب کنې باسه، بس معلومات یې وکړل چې په کوم ځای کې خلکو ته د اوبو اجت و، د لرې نه اوبه راوړې، لاړ او هغې ځای کې کیو کنې باسه او هغې صدقه کړ چې هغې خلکو د کوي نه هغه اوبه راوښکل شروع کړل. هغه د 7 کالو زهم رب العالمین هغه ټیک که هغه ودرېد. مصیبتونه چې ختمه او بیماری ختمه رونو صدقه دی. خوا ډاکټر لم لاړ شه، حکیمي او ډاکټري علاج دا منه نه دی، ډاکټر له لاړ شه رونو، خو داسې پروګرام وکړه چې صدقه م ورسره ورکړه. زمونږ یو ملګری هغه څه خبره کوله، یو ځل مې چې هله ستن واله که دغه کوله مې خبره ډېر وخت وشو چې ما ته اورېدلې نه، نو هغه سړي دا تور زیاړی و، نو وی هغه ستن چې مې هغه له وواله، نو وی زما په دې ګوته کې ورغله. وی ما وی چې دا خو جراثیم ما ته رالل، ډېر زیات پریشان. وی ما وی چې یا الله چې د تور زیړي په دغه باندې علاج باندې څومره پیسې لګي بس دا ورکوم. وی هغه پیسې مې هغه چې څومره لګېدې هغه مې صدقه کړې. الله مې په خبره کې نه خطا کړي ځکه ډېر وخت شو د هغه نه مې اورېدلې ده. وی الله پاک هغه هر څه صفا راوستی. من خو بس ذهن کې هم دقه خبره چې په پیسې ورکې نو مال کمیږي، مال تندې ځان له اصوله په عبادت او پیسې نه ورکې. د دواړو جهانو سردار مبارک سوی و یو بهل او بدخوی دا په مومن کې لا یجتمعان، دا به جمع کېږي نه. چې یو سړی بخیل دی که نه روپۍ نړه کېږي، او خوی یې هم خراب دی، هر سړي باندې رادانګي. بعضې سړي خوی خرابي بچیم تور کې ولاړي، ښځه به هم ترې تنګوي، وروڼه به هم ترې تنګي. نو چې دا خوی هم خراب دی او دا سړی بخیل هم دی، پاک پیغمبر مبارک وی دا بهل او دا خراب خوی دا دواړه نه جمع کېږي په کامل مومن کې. چې کامل مومن وي که نه، نو که دی بخیل دی خو خوی بیخي، او که د ده پرس که مثلا صحاب پکې شته خو خوی خراب دی، نو ګوره یو شی پکې شته بل پکې نشته. خو چې دی خوی هم خراب دی او دی خوا صحاب پکې نشته، نو پته ولګېده چې دی کامل مومن نه دی. او بیا مونږ خورونو پیسې ورکو، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذى، تقریبا داسې راغلی دی. مونږ خو مال او دولت ورکو، صدقه خو ورکو، خو بیا هغې سړي ته تکلیف هم رسو که نه، په هغه باندې احسان هم کو که نه. زما ترور الله پاک دی وبخي، نو یو شاګرد دی نو هغې وله پرتوغاښ راوړی، خلک استادان لشي وړي، پرتوغاښ یې وله راوړی. ډېره موده تېره شو، کلونه پکې تېر شو، چې به راله یو استاذ هغه پرتوغاښ چې مې دله راوړی، چې به بیا چېرته راله استاذ هغه پرتوغاښ چې یاد شي چې دله مې راوړی. ترور مې خدای دې بیغ بنیاد وباسي، غټ ایران کې خورې شي او د دې پرتوغاښ خیر نه شو. نو زمونږ خلک به درته بیا سات په سات یادوي هم که نه، که لږ هم اخوا دېخوا شي که نه، ښه زه د لار وخت در کوم او داسې خبره دې وکړه. او بیا چې کینې په یو مجلس کې که نه، یار هغه پلان کې ډېر غریب هغه له مې ورکړی، هر څه دې په اوبو باندې لې وکړل. که د الله دپاره دې ورکړی وي، نو صدقه چې په دې هي لاس ورکې، ګس دې مه خبره وه، ګس پیسې دې م ورکې انصافداره، او هغه سهار دې په اوبو باندې مې وکړه، سواد دې په اوبو لې وکړه. دا تقمقل یې کو خیال چې تا پوړ واغېشته او ته وې جومات له مې پوړ اغېشته وې، خو بتلار ثواب دې لې وکړه چې خلکو ته وې که نه. نو ور دې م کړې، پیسې دې مو لګولې، د هغې نه خو د هغه نه ورکړه ښه وه چې ختمې یې که نه. نورونو ما درته وي دی خو بعض انسان عبادت کوي لیکن دې سها نه کوي.
د دواړو جهانو سردار مبارک سوی الجاهل الصحیح چې کم هغه سړی دی چې هغه ناپوهه دی خو هغه صحیح دی نو هغه انسان چې عابد دی عبادت گزار دی خو بهیل دی پاک پیغمبر مبارک وی دا ناپوهه صحیح دا هغه نه بهتر دی بعد انسان داسې وي عبادت گزاری خو سها پکې نشته نو مال او دولت به رب العالمین په سها زیاتی من جاء بالحسنه څوک چې یو نیکیو کې سها نیکي ده کنه فله 10 امثالها یو پلس الله بدلی ورکوي